بسم الله الرحمن الرحیم. د آرمی چیف د امریکای دورې په حواله سره خو دا خبره کومه چې زمونږ آرمی چیف چې امریکای صدر ډونالد ټرمپ انوایټ کړی دی، نو دا زمونږ لپاره ډېره د فخر خبره ده. دا زه خلکو لپاره دا یو میسیج دی چې کوم خلکو به وي چې دا د امریکای غلامان دي او ډنګري دي او پلانکي، نن تاسو ته پته ولګي چې زمونږ آرمی چیف په ټوله دنیا کې سرفخر دی او سرفخر بلند دی او موږ هم ستاینه کوو. پاک فوج زنده باد. او بل خبره دا کومه چې کم خلک وي چې پاک داسې پاک فوج داسې او پاک فوج داسې، دا یو بزدلانه خبرې دي. دا د زمونږ قوم سره یا زمونږ پاکستان کې چې کم خلک دننه دي یا بهر دي او دا خبرې کوي، نو دا قوم سره غداري ده. دا د پاک فوج سره غداري ده چې موږ پسې خبرې کوو. جنات په نوم باندې زمونږ د انټيليجنس ادارې یا آی اس آی یادېږي چې دا جنات دي، نو دا څونه فخر خبره ده چې موږ ټوله دنیا کې په جناتو باندې یادېږو. نو زه د خپل پاک فوج ته سلام کوم او خیر تحسین ورته پیش کوم چې دا کوم انډیا له کوم شکست ورکړ او نن په ټوله دنیا کې زمونږ آرمی فوج چې کوم دی یا پاک فوج چې کوم دی دا سرفخر سره بلند سره روان دی. زمونږ د فوج چې کوم جرنیل دی سربراه دی سید عاصم منیر صاحب، هغې کومه کارنامه وکړه خصوصا د انډیا په دې مقابله کې په دغه جنګ کې د ټول ملک د ټول پاکستان نوم دی په دنیا کې روښانه کو. یوازې موږ نه ټوله دنیا زمونږ آرمی چیف صاحب ته په ډېره درنه سترګه ګوري او ډېر عزت او اکرام دا زمونږ د پاکستان د خلکو اوسو. خصوصا تاسو به کتلي دا نږدې چې کومه د امریکا دا دوره وشوه، نو آرمی چیف صاحب چې په امریکا کې چې امریکا هغه خلک و چې پاکستان ته او دې مسلمانانو ته دې ته به په یو ښکته نظر باندې په یو نشله خلک پیدا حسابول، نن هغه خلک د ټرمپ په شان مغروره سړی هغه زمونږ آرمی چیف صاحب ته په استقبال کې ولاړ دی. ټوله امریکا د هغې چې کوم خاص خلک دي هغه ورته استقبال کوي. نو دا زمونږ دپاره د پاکستان دپاره د ټول قوم او د ټولو عوامو دپاره ډېره د فخر ډېره د ویاړ او ډېره د اعزاز خبره ده. د امریکې ته زمونږ آرمی چیف صاحب دوره کړې وه او ټرمپ چې کوم دی هلته خپل دغه په ځای پرېښود او وي چېرې په برشیر راغلی. نو الحمدلله شکر الحمدلله چې زمونږ ملک زمونږ آرمی چیف صاحب چې کوي دوره وکړه، نو اوس دا دی چې الحمدلله چې کوم دی آرمی چیف زمونږ هلته لاړو، نو مودي ته هم جواب ورکړ او الحمدلله زمونږ نوم دونه اوچت شو چې ویل چېرې په برشیر راغلی دی.